الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف آية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند مسلمانانو ما استاسو د وړاندې د قرآن مجید یو مختصر آیات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوږو حدیثونه یو حدیث تلاوت د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي رمضان المبارک میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لومبه عشره د رحمت ته دویمه د مغفرت ته او دریمه د جهنم نه د خلاصي ده د رحمت عشره ختم شو دویمه عشره شروع شوې ده الله د خپل بندگانو مغفرت کوي بخنه وته کوي ما او بخله او د هغې دپاره الله پاک انسان له دا طاقت ورکي چې دې عبادت کې لږ نورم زیاتې راولي دغه لس ورځې کې څه کمې بیشې شوي هغه نه کوي دا لس ورځې باقي ده درمیانه عشره دې کې لږ نورم عبادت زیات کی قرآن مجید ختم پکې وکړي د شپې تراویح کې ختم وکړي تهجد له لږ زور ورکړي دا الله پاک د انسان له دا طاقت ورکوي او دې کوشش کوي چې یاره زما د میاشت کې مغفرت وشي ځکه دغه میاشت ته که مونږ غافله پاتې شو نو د مغفرت نه به پاتې شو د دې وجې نه یو حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل صحابه کرامو ته بیان کو نو په منبر چې راخته په لومبې پوړې خپه کېښوده نو وی آمین چې په دویمې کېښوده وی آمین چې په دریمې کېښوده وی آمین بیان یې وکړه د هغې نه وروستو صحابه تپوس کوي یا رسول الله تاسو خو چې ته مخکې داسې نه و کړی دې ځل نه چې تاسو منبر ته ختئ نو آمین آمین مو وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دغه ټیم کې ما ته حضرت جبرائیل راغی راته وی چې زه سویم نو ته راپسې آمین وایه نو وی حضرت جبرائیل وی چې پیغمبر علیه السلام په لومبې پوړې خپه یې ښوده نو جبرائیل ورته وی هلاک دي شي هغه خلک چې هغوی باندې میاشت د رمضان راله او د دوی پکې مغفرت ونه شو بخنه یې پکې ونه شو نو وی ما وی چې آمین اوس حضرت جبرائیل په شان هستی چې خیره کوي او د پیغمبر په شان هستی په آمین وی یقیني دا سړی غرق ته چې پچا باندې رمضان میاشت راله او دې اونه بخلی شو دې پاتې شو نو بس غرق ته ځکه الله فرمایي دا د پیغمبر علیه السلام فرمایي دا میاشت د الله ورځې دا د مغفرت دي د بخښنې دي ځان ګورې په الله وبخې
که په دې کې پاتې شوې نو بس بیا قصه خرابه ده. نو په دې 10 ورځې کې به مونږ په الله باندې ځان بخو، کوشش وکړو، محنت وکړو، الله سره به تعلق پیدا کړو، عبادت وکړو چې مونږ الله وبخي. بدبخت هغه کس دی چې هغه دا میاشت پرې راشي او د هغه بخښنه ونه شي، هغه ډېر بدبخته دی. او یو بل حدیث کې راغلی دی یو څو کسان داسې بیان کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې خلکو پکې مغفرت نه کیږي په دې ورځو کې. هغې کې یو کس خو عادي شراب خور چې هغه شراب څکي، نشهی سړی. نو نشهی سړی یقیني چې شرابونه څکي د هغه شپه په غفلت کې وي، هغه روجې هم بیا دغسې حالي وي، او یو حرام کارم کوي، شراب څکي، نو بس د هغه مغفرت الله نه کوي. او بل سودخور سړی چې کوم سړی همیشه سود کوي نو دا خدای پاک بالکل نه بخي، ځکه سودخور سړی ته الله وایي ته ما سره د جنگ، ما زما تا سره د جنگ اعلان دی، تا سره زه د جنگ اعلان کوم، نو الله سره څوک جنگ کولی شي؟ نو دا خدای پاک نه بخي. او یو د مور پلار نافرمانه چې مور او پلار څوک خفه کوي، ځکه حدیث کې راځي الله پاک فرمایي، وایي حدیث قدسی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د الله رضا د مور پلار پر رضا کې ده، او د خدای پاک ناراضتیا د مور پلار په ناراضتیا کې ده. چې مور پلار ناراضي الله نه بخي دغه سړی، نو په دې مغفرت پشپو کې الله هغه ته مغفرت نه کوي چې څوک د مور پلار نافرمانی د هغه نه مور پلار یا یو کس ته په هغې کې خفی. کوشش دا پکار چې مور او پلار راضي وساتو. او چې د چا مور او پلار نی نو هغه دی ول دعاګانې ډېرې کوي، او د هغه چې کوم مرګري وي هغه دی خوشاله ساتي، هغه په دې باندې خوشحالېږي، د هغه رضا په دغه کې چې د هغه دوستان، د هغه تعلقدار هغوی سره ښه تعلق وساتي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لومبۍ پوړۍ خپه کېښوده، وی فرمایل امین. نو صحابو ته وفرمایل وی جبرائیل وی چې د رمضان میاشت پرې راشي او د ده بخښنه ونه شي الله دې دې هلاک کړي. نو وی ما وی چې آمین. دویم پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی ما ته وی چې د چا په مخ کې زما نوم واغشتی شي، د دوانو د جهان سردار نوم واغشتی شي او دې په درود شریفونه وای الله دې دې هلاک کړي. درود شریف غټ فضایل دي، او دا د پیغمبر علیه السلام په مونږ باندې یو حق دی. د هغه د برکته مونږ ته دا دومره فضیلت، آخري امت دا لوی شان دا مونږ ته میلاو دی. نو اوس پکار ده چې د هغه نوم واغشتی شي. د یو افسر نوم چې اخلو نو صیب ورسره ووایو، چېرې بې ادبي ونه شي، چیرمین صاحب، وزیر اعظم صاحب، پلانکی صاحب، ډیګری صاحب، نو صاحب ورسره وایو د عزت دپاره. نو چې د دوانو جهانو سردار دی او د هغه نوم واغشتی شي، ما سره ډېر احسانات دي، زما به سترګې په آخرت کې هم د هغه په ذات باندې وي چې دقه یوه هستي ده چې د ده د برکته به الله اوس ما بخي او ما به جنت ته بوځي. نو دغسې هستی په نوم چې واغشتی شي او زه درود ونه ویم نو بیا یقیني دغه بدبختی ده. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې د چا په مخ کې زما نوم واغشتی شي او دې درود شریفونه وایي الله دې دې هلاک کړي. نو وایي ما وایي چې آمین. او دریم چې د چا په ژوند کې مور او پلار راشي او بیا هم د ده بخښنه ونه شي نو وایي الله دې دې هلاک کړي. وی د مور او پلار مخ ته کتلو کې ثواب دی. چا د رحمت د شفقت په نظر باندې مور او پلار ته وکتل د یو حج او عمرې ثواب ولا الله ورکوي. حجونو پسې خلک منډې وایي، عمرو پسې خلک منډې وایي، څومره دولتونه لګوي، څومره خوارۍ کوي، دغه هستې دي مزیدارې خشته چې بس د دې مخ ته وګوري بس یو حج او عمرې ثواب درته میلاو شي. دا څومره لوی سعادت دی مور او پلار. نو چې چاته مور او پلار میلو شي یا یو د دې دوانو نه میلو شي او بیا هم د ده مغفرت نشو، جبریل فرمایل الله دې هلاک کړي. وایي ما وایي چې آمین. دا د مغفرت میاشت ده، دا مغفرت ورځې دي چې الله مونږ ته مغفرت وکړي، بخښنه راته وکړي. د هغې دپاره خپل کوشش وکړو. الله په ډېرو وړو وړو خبرو انسان بخي. ګوري غټو غټو ته حاجت نشته، کله کله بس یو ادا وي الله ته خوښه شي الله پې مغفرت وکړي.
کیدای شي په دې رمضان کې زمونږ تراویح ورته خوښې شوي یا چاله مې یو قجوره ورکړي هغه ورته خوښه شوي وي په هغې باندې زمونږ مغفرت وکړي چاله مې یو ګیلاس اوبه ورکړي وي په هغې باندې الله زمونږ مغفرت وکړي امام رازي یو لوی عالم تیر شوی دی امام رازي رحمه الله یو ځل لګیا اوسې لیکل نو پخوا دا قلم هغه صحیح وه نو داسې قلم یې ګنده که صحیح کړي او راویې غشته لیکل یې پې کول چې لیکل یې پې کول هلته یو مچ راغی هغه پې داسې کېناست ده په دې نیت باندې چې یاره دا مچ تږی دی پرېږده چې دی دا صحیح اوس کړي نو لږ ساعت یې دا قلم داسې ونیو نو بیا یې لیکل شروع کړل او بیا د مرګ نه وروسته چا خوب کې ویلي دی الله ته په څه بخښنه وکړه وی الله وبخلې که نه اوس امام رازي خو لوی سړی و که نه لوی عالم و لوی د دین خدمت یې کړی دی هغه ټول خدمات یو طرف ته د هغې نوم یې وانه غش وی الله صرف په یو خبره باندې وبخلم وی یو ورځ ما لیکل کول او یو مچ راغی او هغې ته ما لږ شانتې صبر وکړم ما وی د الله مخلوق ته تږی دی چې دی دا اوس کي نو خیر بیا به زه وروسته دا لیکل کوم وی په دغه لږ شانتې رحم چې ما د الله په مخلوق وکړو او هغه دغه صحیح اوس کله الله راته وی چې په دقې مې وبخلي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما دا ځمکې والو باندې تاسو رحم وکړئ اسمان والا به په تاسو رحم وکړي په زور را ګرځوي یو کس د لارې نه چې راشه موږ سره روژه ماتې وکړه د کور نه وله داسې لوټه کې اوبه راوباسه جام کې اوبه راوباسه یو قجوره وله ورکه بس الله ته داسې د اداګانې خوښې وي یو مسافر دی لار کې روان دی یو 10 روپۍ وله ورکه یو غریب دی ورکه وله بس په 10 روپۍ څه کېږي کیدای شي دغه د بخښنې بهانه جوړه شي نو الله داسې وړو وړو خبرو باندې بخښنه کوي دا میاشت د بخښنې ده چې موږ ته الله بخښنه وکړي د هغې دپاره همدقه بانې دي دا د روژې میاشت یې راوسته اوس راته وي دا د رحمت ورځې وې اوس راته وي دا د مغفرت ورځې دي اوس په راته وي چې بس د اختر شپه را روانه ده دا چل دی هغه چل دی الله بخښنه کوي خو چې لږ شانتې مونږ هم محنت وکړو هسې نه پاتې نشو نور د دغې دپاره نور الله راته بخښنه کوي دا نه چې نه کوي چې دا میاشت یې را باندې راوسته او خدای پاک پکې ماله د روجو توفیق راکړه د تلاوت توفیق یې راکړه د تراوو توفیق یې راکړه په تراوو کې د ختم توفیق راکړه دا دومره ذکر و اذکار کوم یا دا دومره د لرې نه راشم د جمعې مانځله دلته هلته د جمعې جوماتونه ډېر دي خو زه دا دونه مزل به وکړم کیدای شي په دې مې الله وبخي دقسې دا کوشش وکړو هسې نه چې پاتې نشو نور الله هم بخي دا نه چې نه هم بخي دا بانې یې راته جوړې کړي دي خو بس صرف دقه ده چې مونږ هغه یره خو زړه کې به ساتو که نه چې هسې نه همې نه بخي نو بیا به څه کوم ځکه بې پروا ذات دی بې نیازه ذات دی نو په الله باندې ځان وبخو او عبادت وکړو دا باقي دا لږې ورځې شپې پاتې دي دغه ځان له قیمتي کړو صدقې هم پکې وکړو دغسې چې دی نو منځونه تلاوتونه هم پکې وکړو ختمونه هم پکې وکړو انشاءالله الله بندگان یو الله به بخي زمونږ ته کلکه امید هم دی ته کلک امید هم دی ته الله به بخي الله دې وکړي چې الله مونږ ته مغفرت وکړي د اوس نه ځان تیار ساتل اعتکاف ته دې بله عشره کې به اعتکاف چېرې انشاءالله زه به اعتکاف کوم د هغې فضایل به را روانه هفته کې زه بیانوم بیا انشاءالله خدا ده چې اعتکاف ته ځان تیار کړو چې دغه 10 ورځې کې اعتکاف بعضې ملګري یو سنت عمل دی چې دا رانه پاتې نشي هر جومات کې یو کس یا 2 کسه 3 کسه چې هر څومره کسانی خدا د زنانه کورونو کې اعتکاف هغوی ته ورو ترغیب په کور کې ورکو چې یاره اعتکاف پکوئ یو زنانه کینو او هغه اعتکاف وکړي فارغه کور کې نو دغسې د نیکو ته سوچ کو چې را روانه هفته کې به څه کوم را روانو شپو کې به څه کوم لکه تېره هفته کې موږ دا سوچ کوو چې یاره ختم به شروع کوو بیګان هم ختم شروع کړو دقسې را روانې هفتې ته سوچ وکړو چې اعتکاف دی پکې انشاءالله اعتکاف ته ځان تیار کړو او اعتکاف وکړو الله دې موږ ټول له دا نیکو توفیق راکړي د ګناهونو نه دې الله موږ ټول په امان کې وساتي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد